بسم الله الرحمن الرحیم. ټول زما چې څومره صوبایي خلک دی او د بردار ډویژن د چارسدې یا د پېښور د ټولو زموږ سبا آخري په ټول پاکستان کې چې نو موږ یوم احتجاج دی. په دې ورځ باندې عمران خان نااجازه طور باندې ګرفتار شوی او د فاشیسټ حکومت چې هغې سره هېڅ اخلاقي جواز نشته هغه یې روسه پورې 2 کالونه عمران خان په جیل کې ساتلی دی. مونږ چې کوم مطالبه ده مونږ ساده مطالبه ده چې عمران خان ته د انصاف پیلاو شي. زمونږ پارټۍ چې سوله لیډرشپ دی چې دا بله کومې سزاګانې شوي دې باندې زمونږ صرف موقف دا دی چې عدالتونو نه مونږ صرف انصاف غواړو، میرټ غواړو. دلته چې اوس کوم د 26 آئیني ترمیم نه پس کوم د جوډیشري حالت جوړ شوی دی نو هغې کې عملا عدالتونه چې هغه د حکومت ماتحت شوي دي او ډېر افسوس سره دا واو چې اوس عدالتونو باندې د خلکو اعتماد چې رس سره د کمیږي. موږ خپل عدلي ته هم دا خواست کوو چې تاسو د عدالتونو او ستاسو د ججانو د انټیګریټي هغه د هغې سوال دی چې دې وخت کې خلک د عدالتونو نه توقعات ختمیږي ځکه چې کله عدالت انصاف نه ورکوي نو بیا به خلک عدالت ته څه نه ځي خو هر سړی به خپله باندې انصاف کوي. پر چا سره چې زور دی بس هغه به کور وي. نو په دې وجه دې وخت ضرورت د دې دی چې ملک د مزید د ظلم او جبر طرف ته روان دی. تاسو ته پته ده چې حضرت علی رضی الله فرمایلي وو چې د کفر نظام چې دی شي خو د ظلم نظام نشي چلېدی. دا د ظلم نظام دی، دا فاشیسټ حکومت دی، دا ناجایزه حکومت دی. دې له خلکو منډیټ نه دی ورکړی، د خلکو دې خلاف اوټ ورکړی دی او دوی د ټوپک په زور باندې په حکومت کې ناست دي. نو آیا تاسو دا خوښه ده چې په دې طریقه به دا ژوند تېروو؟ دا دې وخت چې زموږ په دې فاټا کې کوم حالت روان دی څومره اپریشنې وشوې د هغې اپریشنو څه نتیجه راغله؟ د هغې اپریشنو په وجه باندې څه امن راغی؟ موږ هېڅ صورت کې پر خپله خاوره باندې چې نو اپریشن نه غواړو، نه منو. موږ پر خپل وطن باندې امن غواړو، موږ پر خپل وطن باندې د قانون حکمراني غواړو، موږ پر خپل وطن باندې خپل بچي د ښه تعلیم ښه روزګار غواړو. خو چې دلته بم دماکي، دلته چې نو اپریشنې وي، دلته د بتۍ ټلیفون نه بتۍ کالونه څوک به روزګار څنګه وکړي؟ دا چې کوم اولسون پاسون راوچت شوی دی موږ د دې پوره حمایت هم کوو. موږ دې کې یو مطالبه کوو چې امن. موږ نور د ټوپک د بارود د دماکو دا چې کوم ظلم او جبر دی دا نشو برداشت کولی. زموږ بچي د تعلیم، زموږ بچي د کتاب، زموږ بچي د چې نو د امن ژوند او د امن ژوند پکار دی. د ټولو خبرو لپاره به موږ سبا آخري نه انشاءالله دا تحریک آغاز دی، دا اختتام نه دی. موږ به په دې سلسله کې ټول پاکستان کې دورې کوو، ټول پاکستان ته به ځو. او اوس دا صرف تحریک انصاف جنګ نه دی، دا ټول د پاکستاني قوم جنګ دی. هر سړی به راپاسي، هر عوام به راپاسي، مزدور به راپاسي، زمیندار به راپاسي، طالب علم به راپاسي، وکیل به راپاسي. څه لپاره چې په ملک کې د آئین او قانون حکمراني شي. ملک د آئین او د قانون د حکمرانۍ نه علاوه موږ ته هېڅ څیز قبول نه دی. موږ غواړو هغه پاکستان چې کوم د قادرن پاکستان و چې کوم پاکستان کې به د هر سړي حقوق برابري. پاکستان زنده باد.